बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्राम कतून को मोहम्मद सदीक और नन ما سره په پروګرام کې موجود دی محمود جان صاحب عمرزی خبرې وکونن په کانفرنس سیاست باندې ونن خبرې کوو ور بیا د پاکستان تحریک انصاف ته مقبولیت باندې نن خبرې کو محمود جان صاحب اول خو تاسو پروګرام کې هرکلی وایم ډیره مهرباني سړي جان الله دې خوشاله خبره نن په دغه باندې کوم محمود جان صاحب چې کم د پاکستان تحریک انصاف چې کم باندې دی یعنی عمران خان د هغې مقبولیت که موږ وګورو د هغې مقبولیت ورته ورسېوا کېږي که موږ د انتخاباتو نه وړاندې وګورو او د هغې نه بیا پس وګورو د هغې مقبولیت سیوا شو څه وجه کېدی شي انتخابات کې خو هم هغوی ډېر زیات په تیزۍ سره برتري حاصله کړه بلکې د خلکو سوچ دغه و چې دوی به ډېر زیات په ښکته باندې ځي او بلکې پارټي او د هغوی چې کم کینډیډیټ دي هغه به بالکل په لاندې باندې وي څه نظر ساتئ صدیق جان اصل خبره دا ده چې د مقبولیت د زیاتېدو د کمیدو پیمانې دي او د هغې وختونه دي که تاسو د هغوی په خپل حکومت کې کتلي وي نو د خپل حکومت په وخت کې د هغوی مقبولیت ډېر زیات راپروت و تر دې وخت دې ځای پورې راپروت و چې هغوی به اکثر هم دا خبره کوله چې عوامو له به موږ ځو څنګه او دغه عوامو نه به مونږ اوټ غواړو څنګه یقینا چې په هغه وخت کې د عمران خان یو بد وخت و خو بیا د هغه پته نه لګي الله څه پورې ایستي و چې بیا پی ډي ایم راغی او پی ډي ایم د هغوی حکومت ختم کړ او هغوی په خپله کېناستل نو بیا چې د 14 میاشتو کې پی ډي ایم د عوامو سره څه وکړل نو په هغه کې د عمران خان مقبولیت یو ځل بیا راوچت شو یو ځل بیا هغه عوامو ته قابل قبول شو نو مقبولیت چې کوم دی هغه اوچتېږي ښکته کېږي دې وخت کې هغه په پیک باندې دی او زما په خپل خیال باندې دا دی چې د هغه څه اقدامات هم داسې شته چې هغه په عوامو کې مقبول دي لکه صحت کارت به موږ والو نو صحت کارت یو داسې څیز دی چې هغه د عام ولس په کار راته نو هغې فیصلې هم د عمران خان دپاره لاره هواره کړې وه او د عوامو او د ولس هغه مخې د هغه طرف ته کړې وه نو که ګورو نو دې وخت کې په دې الیکشن کې عمران خان سره یو خو هغه جیل ته لاړه دویم یو 3-4 فیصلې پرلپسې د هغه خلاف راغلې هغه توشخانې والا او د نکاح والا او د هغه پارن پړنګ والا دغه یو څو فیصلې د هغه خلاف راغلې نو پاکستاني قوم چې کوم دی هغه ټول عمر داسې کمزوري سره مظلوم سره هغوی چې محسوس کړي چې د سره زیاتې کېږي نو بیا هغې طرف ته هغه زی درېیمه خبره که مونږ کوو نو هغه به د هغه د سوشل میډیا ټیم وي چې د سوشل میډیا ټیم د هغه دومره مضبوط دی چې د هغه هر خبره او هر خبره هغه د ولس غوږونو ته رسوي نو دغه هم پکې یو فکټر جوړېږي او ټولو نه غټه خبره چې کومه ده هغه د پی ډي ایم کارکردګي ده یا د دغې جوماتونو د دې زړو جوماتونو د 80 کالو هغه کارکردګي ده کومو که چې عوامو ته ریلیف نه دی میلاو شوی قرضې اخیستې شوي دي د هغې باوجود بیا په دغې ملک کې څه داسې ترقۍ کارونه نه دي شوي د بجلۍ صورتحال هغه دی د ګیس صورتحال هغه دی بېروزګاري هم هغه شانتې د وراني مخکې روانه ده نو د خلکو نفرت دی او هغه نفرت چې کوم دی نو هغه د عمران خان په حق کې استعمالیږي دې ته موږ وګورو تاسو څنګه خپلو خبرو کې وویل چې یاره سوشل میډیا ټیم که نه نو که سوشل میډیا ټیم طرف ته موږ وګورو واقعي هغوی ډېر زیات محنت کړی په دغه ایکټ باندې ډېر زیات کار کړی په دغه ځای کې خو که موږ په انتخاباتو کې وګورو نو سوشل میډیا ته بالکل فلاپ کړه هغوی ته بالکل سوشل میډیا چې ده هغه هم ته بالکل بنده شوه خو زه دا هم نه ګڼم چې عمران خان سره خلکو مثال که ترقیاتي کارونه یا که موږ صحت کارت ته وګورو زما خپل چې کوم ذهن راځي نو دغه همدردي راځي نو تاسو څه ګڼئ په دغې باندې خاص کر چې کوم سوشل میډیا ټیم یې فلاپ کړو او د هغې باوجود خو انتخابات کې په مخ په وړاندې لاړل د سوشل میډیا ټیم خو هغې ورځ دپاره بند و چې په هغې ورځ باندې هغه شانې کار ونه شو نور سوشل میډیا خو تقریبا آزاده ده او هغوی باندې مخکې نه کار کړو مخکې نه دونه کار کړو چې دغې ورځ کې هم د هغې ضرورت نه راته چې په دغې ورځ باندې دغه استعمال شي نو سوشل میډیا ټیم خو د هغوی د پخوا راسې را روان دي د 2013 نه او په هغوی باندې الزامات هم لګي چې دغه پیټ کسانو دوی له به یې تنخواګانې ورکولې خو بهرحال کم کسان هم چې دي ټوټل خو پیډ نشي کېدی ټوټل له خو تنخوا نشي ورکولی ډېر داسې دي چې هغوی په دغې باندې کار کوي او نن هم لګیا دي هغوی په دغې عمران خان لپاره اواز اوچتوي د هغوی په مقابله کې که موږ ګورو نو دا نور سیاسي جماعتونه هغه شانته کردار نه ادا کوي دغه ورکران چې کوم دي که هغوی تصویر پکې وي یا د هغوی مخ پکې ښکاري نو هغه ویډیو خو شیر بالکل هغوی ته توجه ورکوي باقي ته توجه نه ورکوي خو د سوشل میډیا د دوی چې کوم کسان دي نو هغوی د پارټۍ موقف ګوري چې د کومې موقف باندې به زموږ
زموږ پارټي وړاندې دي نو هغه بیا شیر کوي مو صحیح د دې ته هم موږ ګورو کومه خپل د کانفرنس د کوم جماعتونو چې قدم دغه باندې نظر واچو خاص کر پاره کې عوامي نېشنل پارټي دا سره قومي وطن پارټي دا دسه چکځه وغیرہ دا کړي ته موږ نظر واچو بیا په دغه کې په عوامي نېشنل پارټي کې موږ حیدر خان خوتی طرف ته خپل نظر وګرځو دغه جماعتونه بالکل په خطر روان دي او چې کوم باقي جماعتونه دي هغه دا هم خبره کوي چې د دې سیاست ختم شو په ختمېدو دي نو څه نظر ساتي بده یاره د حیدر هوتي خبره باولو کو چې حیدر هوتي باندې یقینا د پاکستان تحریک انصاف ملګری هم خپه دي ځکه چې دا هغه یو کار او یو کردار او کتا سو قتل نو هغه چې کله وزیر اعلی نو په هغه وختونو کې هم هغه که د یونیورسټو خبره وي که د کالجونو خبره وي که د روډونو خبره نو چې څو مخې له ورغلي وغه کړي نو په هغه باندې خو یاره ټول خلک خپه دي باقي تاسو د قام پرستو جماعتونو خبره کوئ نو یقینا چې په دې الیکشن کې قام پرست جماعتونه په بلوچستان کې په سند کې او په صوبه خیبر پختونخوا کې دا تر ډیره حده پورې دوی سیټونه وانغشتل او ناکامه شو عوامو په هغه شانتي اعتماد اونکو دا د تشویش خبره ده او د تشویش خبره هم د دغه قام پرستو جماعتونو لپاره ده چې دوی په خپل باندې سوچ وکړي چې څه وجه ده چې پښتنو ایمل خان پیل کو پښتنو آفتاب شیرپو پیل کو یا پښتنو سراج الحق پیل کو یا پښتنو فضل الرحمن پیل کو نو دغه وجوهات زما په خیال باندې را پیدا کول پکار دي په دغه وجوهات باندې کار کول پکار دي خو زه چې څه غاڼه منو یقینا چې پښتانه د پښتنې دي او زما په خپل خیال باندې دا قام پرستون جماعتونه چې کم دي دوی د قام هغه شانتي پښتنه نه کوي څنګه چې هغوی پکار و پکار دا چې په هر وخت باندې دوی سره په غم درد کې ولاړ وي نو د تشویش خبره ده او دغه د تشویش خبره چې کومه ده په دغه باندې دوی لره کېناستل پکار دي په دغه باندې سوچ پکار دي چې کومې زمونږ هغه کمزورۍ وي چې هغه عوامو مسترد کړي او مونږ یې مسترد کړو نو پکار دا رسېدلی بالکل او ممتاز صاحب دې طرف ته هم نظر وساتو که مونږ سراج الحق صاحب طرف ته لاړ شو یا د پرس هټک طرف ته لاړ شو یا جهانګیر ترین طرف لاړ شو د دې سیاست نه وروسته کېدل آیا جمهوریت لپاره بیا سیاست لپاره خطرې یا د خبره نه ده چې بالکل چونکې زه سیاست ختمېږي د خلکو کوم هغه نظر دی خلکو وایي چېرې دوی وروسته شو نو مطلب یو خو خلکو وایي چې خبره کې څه چل دی که نه نو د دوی د وروسته کېدو نه شاته څه وجه کېدی شي تاسو وایئ یاره په دغه کې خو سراج الحق صاحب وروسته شوي او هغه استعفا هم ورکړه هغه استعفا خو هغه واپس واغشته ښه خبره ده باقي پرویز خټک او جهانګیر ترین خبره که موږ وکړو نو نه جهانګیر ترین داسې مخکینی پالیټیشن دی چې هغه ډېرې لوی تجربه نه لرله د هغې په وجه باندې هغه ناکامه شو هغه استعفا ورکړه پرویز خټک په دې کې اصل دی ځکه چې پرویز خټک خپله پارټي پرېښوده او هغه پارټۍ پرېښودو سره ما تاسو ته مخکې مو چې دا د انتقام وټ دی د دې نورو پارټو نه انتقام اخیسته عمران خان سره چې کوم دی د حمایت وټ دی یا د مظلومیت وټ دی نو پرویز خټک خو ډایرکټ هغه سره بې وفایي کړې وه هغه سره چې کله بې وفایي کړې وه نو د هغه حلقې د هغه نه هغه انتقام واغشته او عمران خان ته شو کړه چې تا سره څوک هم بې وفایي کوي هغه سره به موږ دا کوو خو دې وخت کې که موږ ګورو نو عمران خان چې کوم دی هغه د یو مظلوم په حیثیت باندې دی هغه جیل کې دی او هغه مظلومیت اوټ چې کوم دی هغه ته پروزي په دې کې د کارکردګۍ څه کردار نشته د مظلومیت اوټ دی او پاکستان قوم چې کوم دی هغه په مظلوم سره بس ولاړي دی وخت هغوی ته مظلوم عمران خان ښکاري او بس هغه سره ولاړ بالکل که دې ټولو خبرو باندې موږ نظر واچو نو تاسو څه ګڼئ د پاکستان مستقبل کوم طرف ته روان دی د پاکستان ماضي چې کومه ده بس هغه د هغې مستقبل دی د پاکستان ماضي داسې تېره شوې ده چې دې کې سیاستدانانو دې قوم لا څه فایده نه ده ورکړې څه اسانتیا نه ده ورکړې د هغوی روزګار نشته د هغوی بجلي ګیس نور ګڼې مسلې دي هغوی ته نو کومه ماضي چې را تېره شوې ده د هغې ماضۍ ته که موږ ګورو نو په مستقبل کې هم پاکستانیان همدا سوچ کوي چې همدغه سیاستدانان دي همدغه سیاستدانان صرف خپل جیبونه خپل بینکونه خپل بچي کامیابی نور د ولس لپاره څه نه کیږي د دې وجې نه زه بیا دا ګڼم چې یاره په پاکستان کې دغه حالات روان دي لکه دا نن چې کوم روان دي نو دغه ولس چې کوم دی دوی د ښې استمنه ساتي دغه د دغه سیاستدانانو ګیم دی او سیاستدانان یې کوي د خپلو بچو دپاره د خپل بینک بیلنس دپاره او د خپل ذاتي ژوند ښه کېدو دپاره نو ما ته خو د پاکستان مستقبل داسې نه ښکاري چې زه ووایم چې یاره په 100 کالو کې به دا ټیک شي البته که پاکستاني قوم یو فیصله وکړه
چې موږ به د خپل حق په تپوس په خپله کوو دغه حق چې کوم دی هغه به موږ د پردي لیډر نه غواړو د خپل لیډر نه بیا غواړو نو زما په خیال چې بیا به کا خبره ټیک شي او که دغسې نه نو پاکستان مستقبل ماته ډېر تابناک نه ښکاري. بالکل همدغسې دا پاکستان مستقبل چې دی ډېر تابناک ښکاري. د محمود جان صاحب هم دغه نظر په دغې باندې لري. انشاءالله کوشش به کوو دغسې مرکې به تاسو سره کوو او تاسو وړاندې به راځو. تر نوي پروګرام پورې اجازت راکړئ. تل وي الله فامان.